ځکه شیخ صاحب زما په خپله باندې پیر او مرشد هم دی او زما د حدیثو استاذ هم دی او شیخ صاحب زما په اساتذو کې هغه دی چې ما ته په د هغوی په دغه شاګردۍ باندې فخر دی او هغه زه په طور د فخر باندې الحمدلله په هر ځای کې ویم. محترمو، ما ستاسو په وړاندې حدیث ولوستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علماء کرام د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات وارثان دي. دغه حدیث کې محترمو که تاسو وګورئ، علماء کرامو طلباء عظامو ته یو طرف ته تسلي ده. د دنیا کې که تاسو وګورئ نن خلک په نسبتونو باندې ډېر لوی فخر کوي. د یو چا تعلق د یو نمونې عهدې والا سره وي، د خپل په دغه تعلق باندې فخر کوي. د زما تعلق د پلانکي صدر سره دی، زما تعلق د پلانکي وزیر اعظم سره دی، زما تعلق د پلانکي عهدې او منصب والا سره دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ورته زما او ستا نسبت راوښودو چې ستا نسبت د یو دنیاوي عهدېدار سره نه دی، د دنیا والا منصب والا سره نه دی. ستا تعلق د کائناتو کې د هغه طبقې سره دی چې هغه په ټولو کائناتو کې مقدسه طبقه ده. موږ ته خپل نسبت الحمدلله راوښودو چې ستاسو نسبت د هغه طبقې سره دی چې په هغې کې امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی. په هغه طبقه کې حضرت آدم علیه السلام هم دی. دغه طبقه د انبیا کرام علیهم الصلوات والتسلیمات ده. ما ورته ویم زما او ستا نسبت راوښودو چې زما او ستا نسبت د انبیا کرام علیهم السلام د دغه قافلې سره دی او موږ په دغه نسبت باندې فخر کوو الحمدلله. زه ویم قسم دی که ټوله دنیا یو طرف ته شي، ټوله دنیا او ما فیها یو طرف ته شي، د انبیا کرام علیهم السلام سره دغه نسبت چې کوم دی العلماء ورثة الانبیا، دغه یو نسبت به انشاءالله العزیز په دې ټوله دنیا باندې موږ ونه کړو. یو طرف ته محترمو که په دغې کې ما او تا ته خپل نسبت راښیي، دویم طرف ته د ذمهدارۍ احساس راکوي ما او تا ته. یعنې ولې تاسو کتلی وارث یو کشر راغی چې د خپل مشر په لاره باندې لاړ شي، دې ته اهل ویلی کېږي. د خپل مشر منصب راټینګي، د هغې په لاره باندې لاړ شي، دې ته اهل وارث ویلی کېږي. او یو وارث هغه وي چې د خپل مشر په لاره باندې رانه شي، د هغه جانشین جوړ نه شي دی، د هغه نقشو قدمونه د هغه لارې اختیار نه کړي، هغه پرېږدي، دې ته نااهل وارث ویلی کېږي. خلک هم وایي ګوره دې پلانکي ته ووایه ګوره ډېر نااهله دی، دا پلانکي ګوره به خپل مشرانو لاره. نو ما او تا ته په دغه حدیث علیهم السلام والا کومه ذمهداري ده، دا به زما او ستا ذمهداري وي. انبیا کرام علیهم السلام دا به سر ته رسو چا یې هر څه پکې پېښېږي. تاسو ګورئ انبیا کرام علیهم الصلوات والتسلیمات ذمهداریانې څه زه په مختصرو الفاظو کې تاسو ته د ټولو نه اول انبیا کرام علیهم السلام ذمهداري دا د خپلو قوم د عقایدو د اعمالو اصلاح کول. او که دې کې تاسو وګورئ دا د قوم ټوله جګړه د انبیا کرام علیهم السلام سره په دې عقیدې باندې وه. نن هم که تاسو عالمي دنیا کې وګورئ، که د افغانستان مرکزونه تاسو ګورئ، هغه جنګ او جګړه په دغه عقیدې باندې ده. هغه عیسایانو که امریکا را پرېښودې او دلته راغلي دي او د صلیب په نوم باندې هغه جنګېږي، هغه دغه عقیدې افغانستان ته راوستې دي. نن که هندوان په کشمیر کې جنګېږي، د کشمیر پر مسلمانانو باندې ظلم کوي، د تقابلیدیان په موضوع کې موږ وایو کشمیر د هندوانو د هغوی یو مقدس ځای دی، څنګه چې زموږ مکه مکرمه مدینه منوره ده. په دغه عقیدې په اساس باندې هغه کشمیر پرېښودو ته نه دی تیار. دغسې په ټوله دنیا کې چې څومره معرکې ګرمې دي، څومره معرکې، د دې ټولو مین بنیاد عقیده ده محترمو. او د دې وجې نه د عقیدې په دغه محاذ باندې ډېرو مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي. انبیا کرام علیهم السلام والا سیرت کې تاسو وګورئ، د سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام چې ورته ورځو تاسو قرآن ویلی دی، د هغې مین اساس څه و؟ عقیده د توحید وه. کله چې د انبیا کرام علیهم السلام سره دا قوم په جنګ او جګړه کېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم د نبوت په درېیم کال باندې کوه صفا باندې چې راوغوښتو او د دوی سره نبي علیه السلام خبره کوي، ورته وایي لبثت فیکم عمره،
ما په تاسو کې زما کوم رجل لوی حصه پیدا کړله الوزه تکون صادق کلم کاذب تاسو چې څنګه پیژنئ کوم رښتونه کې دروغجن دا ټول یې جبران شو وایي ته رښتونه یې تا کله دروغ نه دي ویلي تا امانتدار یې تا چېرته خیانت نه دی کړی خو د الله پیغمبر د تمهید نه پس چې ورته کله د عقیدې خبره اولنۍ خبره څه کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتقولوا د اول د عقیدې ګزار دی چې کوي هغه قوم ګوره د عقیدې په بنیاد هغه طرف پسې راپاڅېدو کار نه یې ګزاري تبرک لهذا جماعتنا حالات چې موږ د دې لپاره راجمع کړي د ټول مشکلات هم د دغه عقیدو په اساس تاسو ګورئ قرآن تاسو ویلی دی موسی علیه السلام باندې د زنا الزام ولګېد ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی باندې د زنا الزام تور ولګېدو د دې اساس څه و ما ته قرآن راښیي چې د عقیدې په دغه جنګ کې د عقیدې په دغه میدان کې دغسې قسم کولی شي کله باطل هغه ستا د سر د ختمولو کوشش کوي کله د پیسو ورکولو کوشش کوي ما ډېر وخت کې د یو تجزیه‌نګار تجزیه مې کړه د یوې د مغرب یهودو د نن نه 100 کاله مخکې یو منصوبه تیاره کړې وه د هغه منصوبې د هغوی 3 ځګونه وو اول نمبر یې چې کوم علمای حق دی په معاشره کې دوی پیسې ورکړي خدای یې بندې کړي چې چوپ شي چې دې معاشره کې حق خبره نه کوي دوی دغسې دی په پیسو باندې اخیستې په ډالرو باندې اخیستې د هغوی خوله د هغه وځي د حق دپاره نه کولاوېږي دویم نمبر ویل که په دې باندې ونه شي بیا دغه مریان په معاشره کې بدنام کړي د دوی خلاف په معاشره کې دومره زیاته پروپیګنډه وکړي هلته هم لګیا دی هلته هم لګیا دی د عوامو ذهن هم ډک شوی دی ستا سره خبرې کولو ته نه دی تیار شي او که په دې ونه شي درېیم نمبر کې د دې شهیدانو تمیز نه لرې کړي کله چې مفتي نظام الدین شامیزی شهید رحمه الله شهید شو ما د دغه تجزیه کته د دا تجزیه چې کله ما کتلې وه دغه تجزیه چې کله زیرنګار لیکلی کله چې ما دا وکتل ما چې داسې ګپ لګوي خو بیا ده لیکلي چې مسلسل د علماو د قتل عام شروع شو لوی لوی علما چېرته مولانا یوسف لودیان لوی لوی علما هغوی زما ذهن ته راغله چې یقینا دا خلک هم په خپل حقه پلان باندې لګیا دي او کار کوي د دې لپاره دوی هر ممکن کوشش کوي د احیاءو خلاف به لګیا وي پروپیګنډې به هم کوي چې کله په معاشره کې د هغه حیثیت په دې سره کم نکړی شي بیا درېیمه لار د هغوی سره نه ده نو محترمو ما عرض کوو د انبیاء کرام علیهم السلام اول محنت دا د عقیدې نظریې د اصلاح او د اعمالو د اصلاح ما ورته نسبت هم الحمدلله د انبیاء کرام علیهم السلام سره شو نو په دغه وخت ما ورته د انبیاء کرامو دغه ذمهداري سرته نه رسوو خپله ذمهداري نه کوو هغه نه پوره کوو بیا به الله مؤاخذه کوي زموږ هم چې تاسو علما شوئ فارغ شوئ د دې ځینې لاړئ مثبت انداز سره په خپلو علاقو کې تاسو وګورئ نن د معاشرې نن خلک لګیا دي په څه نوم باندې دلته کار کوي قسم دی چا د عشق رسول په نوم باندې قوم ګمراه کړو چا د تصوف په نوم باندې ګمراه کړو تصوف مونږ ښایل وو الحمدلله زما خپل اصلاحي تعلق حضرت شیخ صاحب سره دی شیخ صاحب دامت برکاتهم الله دی او چا په توحید او سنت باندې چا د قرآن حدیث په نوم باندې قسم دی دغه معاشره کې دا خلک تږي ناست دي ما ورته پته نه ولګي ځکه تاسو ته ووایم خبره به اوږده شي مانه دومره د تعلیمي ادارو کې نه دي دا خلک دومره تږي ناست دي که نه روز که زه یو ځای مازدیګري کې وم نو خپل ځای کې د ورځې مې په ځای و د اخرې میاشتې اکثر زموږ په سفرونو وي ما ته مدرسې ناظم صاحب یو کس راولی و دا د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ و دی ما خپله راغی د ده یو چا سره خبره وه ما ته ډېر په مشکله نن تا ته راورسېده ما ورته ولې مشکل څه دی مسله څه ده دی ما ته وایي چې د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ یم ما سره په میز باندې یو کابینې ناستې د 4 کالونه هغه سره خبره کول دي ما ته شپږ اتم ملیان نومونه یاد کړل دلته ورغلم هغه ستا نمبر راکړو چې هلته هغه د ځان ورور سودا پیسې عبادت کوي زه یو 3 ورځې بیا د دې 3 ورځو سفر نه ماسخوتن 11 بجې مې زه راورسېدم ما ته دلته یو پرایویټ هسپتال دی د دې نه ما ته ډاکټر رحیم وکړو لا اول کې مخکې خبره کړې وه د تېره واپس دي هغوی ویل چې د قرآن په حقانیت مناظره کوو ما دوی ته ټایم ورکړو ما ورته دوی ته وویل چې دونه مندګان راولي خپلو کې سره به کښېنو موضوع شرایط به ولیکو بیا به انشاءالله مناظرې میدان کې مخامخ شو خو د دې واړه ملیان د روافظو وروسته شو هغوی تیار نه شو بیا چې کومه ډاکټره زنانه وه د دوی د طرف نه خبرې کول دې ډاکټرانو ما ته وویل هغه ډاکټر وایي چې زموږ ملیان خو وروسته شو خو
تاسو درته ووایي که ټایم ورسره زه به ورشم زما اشکالات اعتراضات دې ختم کړي زه به شیعت پرېږدم رافضیت به پرېږدم نو ما دې ورته ویله زما درېیمه ورځ ده زه بهر وم تقریبا د شپې 11 بجې دي زه راوړ د دماغ مې ټول لږ چورلېږي او سبا سهار منځونه وخت بیا زما وتل 2 ورځې بیا سفر کې د دې ته مې 2 ورځې بعد پلانکي ټایم به زه تاسو ته ټایم درکړم راشي هغه رجوع بیا ما ته یو خبره وکړه که د شپې دې ته مرګ راشي څه به کېږي ورځ ده او دغې خبرې چې ما سوچ ما ورته نیمه ګنټه پسې راوړو ما ورسره 2 ګنټې ملاقات وشو ډاکټران هم ورسره وو د دغې اعتراضات اشکالات دومره غټ اشکالات اعتراضات مې ما ته به ډاکټران هم تاسو پوښتنه تاسو له دې جوابات نشئ ورکړو اخر کې ډاکټر مسلمانه شو کلمې ویل الحمدلله ماشاءالله کال زموږ ډېر نه خبر کې د کالجونو ته چې تاسو ورشئ د یونیورسټیانو کې د تعلیمي ماحول کې 80-85% د لادینیت او لامذهبیت او افغانیت یو تحریکات شروع دي هلته مخکې کې غامیدي انګریزانو راپاڅولی وو مخکې کې انګریزانو غلام احمد قادیاني مرزا لعین کذاب راپاڅولی وو د هغې مین مقصد د جهاد نه انکار قادیاني خپل کتاب کې لیکي ما د جهاد خلاف دومره کتابونه لیکلي دي چې 50 المارۍ ورنه ډکېږي نن دوره کې تاسو وګورئ جاوید احمد غامیدي په نوم باندې د قادیاني جانشین دی چا ذهن ته خو نه راځي او په دې وخت کې د هغه مقصود هغه خبیث لګیا دی وخت په حکمرانانو ته مشورې ورکوي کله وایي د مولانا دا منبر والا کله جهاد په باره کې د کوم سوچونه چې هغه شروع کړي دا د قادیاني سوچونه دي او دې یونیورسټیانو ته چې ورشي دې کالجونو ته چې ورشي زه بله ورځ ضلع کې وم هلته بیا صحابیان راغله ما سره ګپ لږ ناست وو انټرویو دپاره راغلي وو بیا هسې مجلس و خبرې مې کولې نو ما ته یې وویل زه په ډېر کتابونه ګورم بیانونه مې اورم ما ورته څوک راوړي ما ته جاوید احمد غامیدي اورم ما بیا ډېر پوه کړو دا اوس ظالم په کومه لار باندې دا خلک یې روان کړي دي نو هغه دې یونیورسټۍ کې پېښور یو کالج کې پرایویټ سرکاري کالج دی نیم سرکاري نیم پرایویټ تبلیغي ملګرو ما ته کسان راوسته دا تحریت شوي وو د الله د وجود نه منکر شوي 4 ګنټې دوی سره بیا ما نشست وشو مجلس وشو او دې چې کله دې کې یو هلک و د باجوړ دا چې مسلمان شو قسم دی ما ته راغله تر په ټلیفون مو په 4 میاشتو دلته ما ته ټلیفون کې ویله ژړلی ما ته ویل زه خو د تباهۍ د لارې نه راواپس شوم خو ما ته ویل زما ډېر ملګري دي د تباهۍ په لاره وړلي دغه ملګرو به هم څه کېږي د ګوره ما ته احساس پکار دی مونږ به ورځو له دوی سره به د دلیلو په بنیاد خبره کوو دوی په خپله نظریه باندې پوهول خبره کول او دا محترمه زموږ ډېر سخت اشد کمی دی قسم دی زه یو ضلع ته لاړم هلته د جمعې په دې سنتو باندې مناظره جوړه شوې خبرې ته لاړم د دې هغه ملیان خو وروسته شو موږ سره مخامخ نه شو خو دا کوم کس چې دا فکر دې ضلعې ته راوړی و دا قصه کول ویل دلته دې یو کس راغی روژه وه ویل لکه روزانه موضوع به 8 رکعته تراویح دی بل څه نه نو زه پسې ورغلم ما ته دا کس جوړ کړی مولوي صاحب ما ته چې دا خو د جګړې خبره نه ده خو د دلایلو خبره ده ویل یو کاغذ یې راکړو پلانکي مدرسې ته ورسه استادانو ته وویل چې یوه خبره به وکړو هغه امیر مالداره سړی و زورتپور اثر والا سړی و ویل ما دا کاغذ ورکړو هلته مدرسې ته مولانا صاحب ته مې ورکړو ویل هغه چې وکړو ما ته دا د باسونو شی نه دی ویې وهي ډنګي پسې روان ویل زما زړه خپله ما ته ګواهي درکړه چې ګوره د دوی سره دلایل دي دا وایي چې خبره کوو دوی سره دلایل نشي دا وایي ډنګي راواخلئ ویې وهي ویل اول زه لاړم دغه طرف ته غیر مختلف شوم د ټول خاندان راغی نن په پوره ضلع کې دغه مرض صرف د دې یو سړی نه ځم مولانا منظور احمد چینوټي صاحب رحم الله د علوم دیوبند اسباق دي سبقونه یې هغې یو ځای کې خبره کوي وایي ګوره یعنې زه دې پورې خبره کوم چې مونږ کله خپل مذهب خپل عقیده نظریې نه یې مطالعه کړي مونږ د یو علاقې دپاره کې د هدایت ذریعې ګرځېدی شو نو که مونږ خپل څیز مضبوط نه کړو مونږ د یو علاقې دپاره د ګمراهۍ ذریعې ګرځېدی شو چینوټي صاحب هغې ته وایي هغه وخت ریلګاډو سفرونه زیات وو وایي ریلګاډي کې کسان دې روان دي یو قادیاني راوکړ هغه قادیاني په ختم نبوت یا په هر څه مسله باندې بحث شروع کړو اوس مسلمانان خو امیان پکې دي او په دې نه پوهېږي د دې یو شیخ صاحب ناست دی هغه پیر صاحب هغه ګټه په لویه موالې د چوړې مه اغوستې را خلک وایي چې مولوي صاحب ورسره خبرې وکړي اوس مولوي صاحب هغه چې کله مخامخ یا خو تربیت شده خلک دي ته ورسره 15 منټه نشي چلېدی په دغه بحث خپله موضوع ورسره صحیح نشي ښودی ذکر باطل کار خو ورانول دي زموږ کار جوړول دي ورانول هر څوک کولی شي جوړول هر څوک نشي کولی جوړولو لپاره تا ته ډېر څه لګېږي انجینر درته لګېږي تا ته ګلکار لګي ډېر څه درته لګېږي نو دې اوس که په دې ریلګاډي کې دا ستاسو مولوي صاحب ورته چوپ شي خاموش شي ورته
او په دې سمو کسانو ناستو کې یو قسم قادیانین شو، د دې ټوله ذمهداري په دې مولوي صاحب شو که نه شوه؟ شو که نه شوه؟ هغه بله روژه 2 کاله مخکې د کور کې هم سهار وختي مولوي صاحب راغی، ډېر وختي. زه ورته ډېر میلاو شوم ورسره. ما ته ویل هغه زموږ ځای کې ویل زنانو جمع شروع شوې ده. یو زنانه مخکې شیخ لمونځ کوي، ټول د کلي زنانه کور ته راورډېږي پسې. نو ما جمعه کې خبره وکړه، نو ویل هغه کلي خلک راپسې را جمع شوي، ما ته تاسو دواړه به کښېنئ، اوس به خبره کوو. نو ما ورته دلته خبره جوړه کړه، مونږ به در شو. نو ما ته ویل نه ویل هغه کړي چې تاسو دواړه به کوئ. نو ما ورته زه به ورسره معاونین یو 2 کسه ولېږم، ترتیب به هغوی برابر کړي د صدر په حیثیت. ما ته اوس که کوم کله به هغه سره اعلان کړي. ما ورته ویل بیا نو ما ورته ورځ به بسترې ته ما سره ایسار شه. دی ما سره پر ورځ ایسار شو، اصل کې دی خو هغه ټینشن هم راغسته روغ و ورباندې که نه 2 ورځې بس د ده د وجې نه یې پوره کلی ګمراه کېږي هدایت ته راځي. نو ده ته ما 2-3 ګنټې مسلسل په دې خبرې بحث کوو چې ګوره یو ثبوت دی، یو سنتیت دی، په دې لګیا وو. ما ورته خپل دماغ خو کړله، درته دغسې ښه کړه دی په هېڅ دماغ ته نه بیا ما ورته څه کې مولوي صاحب ما ته وایي زه پلانکي کتابونه وایم، 2م کال دی پر هغه مې شوی دی، تکمیله کوم دا وایم دا وایم. ما ورته ویل مولوي صاحب کاشکې یو کال دې مونږ ته هم راکړی وی راغلی وی. ګوره اوس خو د فتنو دور دی، د عقایدو نظریاتو زده کولو. زه د هغه څیزونو نه یم خلاف، تکمیلي چې څوک منطق وایي 2 کاله وایي 3 کاله وایي، یقینا ویې وایي ضرورت ته دی. خو د زمانې په ضرورت په دې هم ځان پوه کړئ چې نن تا ته څه ضرورت دی. ته 15 کاله تېر کاله ووایه، خو زه درسره یو قادیانی که نو به 15 منټه خبره ورسره وکړه. زه درسره یو منکر ضابطه ورکړې نو 10 منټه خبره ورسره وکړه. دې د زده کولو د خپل دعوا خپل دلایل هغې باندې اوبو راسېلول، د مخالف د کور نه د هغې باندې حوالې ورکول، بحث کول. محترمو دغه زما او ستا لپاره اشد ضرورت دی. یو جومات کې که ته امام هم شي، د دې منبر به ته د دې د وجې نه حق خبره نه شي کولی چې ما ته خبره جوړه شو، زه به څه کوم، څه جواب به ورکړم. نو محترمو زما مقصد دا و چې ما او تا ته پوره تیاری پکار دی. دلته نه به ځو، خپله ذمهداري به محسوسوو، خپل علاقه کې به اصلاح کوو. او زمونږ په دې صوبه باندې خو الحمدلله مونږ خپلو ټولو ملګرو ته دغه کمی هم نه دی پرېښی. د رئیس محمد خان نه خبرې ملګري ټلیفون وکړي، موږ ورته الحمدلله د شپې هم درته حاضر یو، د ورځې هم درته حاضر یو. تاسو ټول ملګري دې ځای نه لاړ شئ، مثبت انداز سره د علاقو کې د کلو کې د عقایدو لحاظ سره لوی فتنې روانې دي، د لوی لوی بدعات روان دي، هغه ختمول زما او ستا ذمهداري ده. ما ته سم دی دا سبقونه ما دلته د شیخ صاحب نه زده کړي. مونږ چې بخاري کې وو، نن چې څه مسله هم راشي زما د شیخ صاحب د تفسیر اکثر په ذهن کې وي. الله ورځ ناست یو ځای کې څه معلوماته مسله راغلې وه، د نورو ویل دا شرکي مسله. نو شیخ صاحب دلته په څه معلوماتو کې تفصیلي بحث کړی و، هغه نکات زما ذهن کې وو. نو موږ ورته تفصیلا هم په راوړو. بیا ما شیخ صاحب ته وویله، نو شیخ صاحب راته وکړي بیا یوه بله هم فوق الاسباب دي که ما تحت الاسباب. نو موږ په هغې تفصیلي بحث کړو. شیخ صاحب راته بله ورځ ویلی که دا ما فوق الاسباب شي، خو بیا به د میت دپاره کرامت مني، او د کرامت د میت نه بلکې ژوندو لپاره هم درسره نه مني. هغې ته شرک ویلو، بل شرک به ثابت وي. نو څه محمد یا شرک ویلی نه، بل شرک یې ورسره ثابت کړو، هغې ارتکابی وو. نو بهرحال محترمو مونږ به ځو په مثبت انداز سره په خپلو علاقو کې کار کوو، خو د هغې نه مخکې بلکې تاسو د کنجي حاصله کړل د فراغت سره. اوس به دا چابي استعمالو، د دغه خزانونه به ملغلرې راوباسو، جواهرات به راوباسو انشاءالله. اول نمبر خبره د انبیاء کرامو محنت د خپل قوم د عقایدو او اعمالو اصلاح و. دویم نمبر د هغې حفاظت کول دي. دا حفاظت محترمو د انبیاء کرام علیهم السلام محنت و. دا حفاظت کله کله په جنګي میدانونو کېږي، لکه نن سبا چې د کفر خلاف افغانستان په محاذونو باندې ګرم دی، او کفر دلته مات شوی دی انشاءالله العزیز. د افغانستان په ځمکه باندې قریب انشاءالله د دغه مجاهدینو د هغوی د فرد پېژندې اوچتېدونکي دی انشاءالله. دویم نمبر محترمو دا زیات تر زما او ستا ذمهداري چې جوړېږي دا د دلایلو میدان کې. مخکې به مونږ دا خبره کول، د اکثرو ملګرو ذهن ته نه راتله. کله چې دلته هم دا د خوارجو وجود راځوت شو، هلته هم دا قیسې ځای په ځای ګرمې شولې. بیا هغوی ته مې احساس وشو چې دلته څومره ضرورت و چې مونږ د خپلو عوامو ذهنسازي وکړو. د دلایلو په میدان کې ضرورت پېښېږي، سیاسي میدان کې هم دلته ضرورت پېښېږي. دې ټولو میدانونو کې دا د عقایدو او نظریاتو د تحفظ او حفاظت هغه میدان دی. خو زما او ستا محترمو
زه بیان ته نه یم راغلی، صرف تاسو ته دعوت درکولو ته راغلی یم. ستاسو په رغبت وشو زموږ یو کال تخصص فی المناظره وي. په دې کې زموږ دغسې نه وي چې صرف ورته دا ور زده کوو مناظره. زموږ دلته اصول حدیث، جرح و تعدیل، اسماء الرجال، په دې سره د بحث، تحقیق المسائل، د بحث اصول، ترکیب، طریقه کار، د ټول باطل تر قادیانینه والا تر غیر مقلد او پنځبري پورې الحمدلله په دې ټولو باندې په هره مسله تفصیلي بحث هم کېږي. د تعلیق خورم دی کې ګلابېږي بحث په هغې باندې روزانه په بنیاد. نو دغه یو کال لپاره زه تاسو ملګرو ته دعوت درکوم انشاءالله. دویم نمبر محترم یو خبره کوم، علماء دیوبند دی الحمدلله زموږ سرپرستي دلته شیخ صاحب کوي. وګوره زموږ فقیر شیخ صاحب دامت برکاته منالي شیخ صاحب زموږ استاد محترم او شیخ صاحب مشر شیخ صاحب ولې زموږ سره خو تصوف نشته دی. زموږ علماء دیوبند د هر میدان شهسواران دي الحمدلله. تصوف هم دلته شته دی، جهاد هم شته دی، تبلیغ هم شته دی، سیاست هم شته دی، درس و تدریس هم شته دی، دا هر څه شته دی الحمدلله. دا مه کوئ. ما په خپله باندې بیا د حضرت شیخ صاحب دامت برکاته منالي سره کړی. د تصوف لپاره اولنی څیز چې دی هغه علم ضروري دی. شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله شپږ اصول چې لیکلي چې اولنی نسل چې څوک مرشد جوړی دا وګوره چې دی عالم دی که نه دی، د سنتو متبع دی که نه دی، دې کې بدعات خو نشته دی. نو د دې نه بل یو مرشد به موږ ته چېرته میلاو شي؟ احادیث هم دلته ویله، سبقونه هم دلته ویله، بیا ورته بیا څه توام ورپسې لاړ شو. محترمو په خپلو اکابرو لمن کلکه ونیسئ. قسم دی کوم ځای کې هم دیوبندیت پرېښودو هغه ځای زموږ د ګمراهۍ دی او د تباهۍ دی. د دیوبندیت لمنه به په هر قیمت کلکه نیسو انشاءالله، په هېڅ صورت نه پرېږدو انشاءالله. کوم ماحول ته چې موږ ورځو هلته به خپله خبرې کوو، د ماحول سره به موږ نه بدلېږو، نور به ځان سره را بدلوو انشاءالله. زموږ کورس دی وایي چې ستاسو مناظرې کورس به کوم دی وفاق امتحان چې ختم شي د دې نه 2 ورځې بعد د اتوار په ورځ چې کوم راځي طلبه ځان رارسوي او د اتوار په سهار باندې د پیر په سهار باندې یعنې په 30 تاریخ 30 مارچ باندې زموږ سبقونه سهار شروع کېږي. ډاکټر ذاکر نایک ګوره ډاکټر ذاکر نایک چې دی که نه په تقابل ادیان په موضوع باندې هغه څه نه څه عبور حاصل کړی دی، د هغې په عالم نه دی. تقابل ادیان یو موضوع ده او دا موضوع زموږ اکابرو په دې دومره کار کړی دی خو کاش تاسو ته پته نشته دی. تاسو په دې وخت یو شخصیت نوم درته زه یادوم، علامه ډاکټر خالد محمود صاحب دارالعلوم دیوبند فاضل دی، لندن نه پیشري کړې ده. مخکې کلونو کې په امریکا کې د هندوانو سره په یو جزیره کې د مړي په ښخولو باندې 4 ګنټې په عقلیاتو باندې مناظره شوې ده. د هغې نه مخکې د عیسایانو د 8 مناظرینو سره دی ناست دی، 7 ګنټې د بایبل باندې هغه مناظره شوې. تقریبا ګڼې د ډېرو علما دي خو هغه میډیا ته څوک نه ښایي. ذاکر نایک چې راپورته کړی دا یهود راپورته کړی او د ده خولې له یو ټکي د نوجوانانو پسې ورپسې کړه ورپسې کړه ورپسې کړه. تاسو که د جهاد په موضوع باندې د بیان واورئ دی کومه فلسفه پیش کوي د جهاد په موضوع. دی وایي اسلام تر هغه وخته پورې د جهاد اجازت نه ورکوي تر څو پورې چې د تمامې دنیا مسلمانان د یو امیر په اطاعت کې نه جمع شوي. نو دا خو د عیسی علیه السلام او د مهدي صاحب د ظهور او د عیسی علیه السلام د نزول پورې ممکن نه ده. یعنې دنیا کې دی وخت کې چېرته دغه جهاد کېږي مظلومه خلک خپل دفاع کې لګیا دي، د ده په نسبت باندې د سره هغه جهاد نه دی. خو چې کله دا خبرې وکړې الله تعالی مردود وګرځو هغې نه بس هغه مقبولیت یې مست نو عالم نه دی بس هم غریب نه شوی لویه فتنه لري. دې باندې د دارالعلوم دیوبند نه 27 صفحاتو کې تفصیلي فتوا راغلې ده. د ډاکټر ذاکر نایک حقیقت پر یو کتاب ملوي کراچۍ نه په والد لیکلی دی، د دې په اول کې تفصیل سره هغه فتوا شایع شوې ده. د دارالعلوم دیوبند ویب سایټ باندې چې تاسو وګورئ درته به میلاو شي انشاءالله. دی وایي چې تاسو چا پسې خبرې کړې ګوره موږ چا پسې خبرې نه دي کړې، نه د چا سره ضد شته دی. البته چې کوم ځای کې غلطه خبره ګورو د هغې رد به بیا لازمي کوو ځکه حدیث کې راځي من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الاسلام. چا چې د بدعتي سړي تعظیم وکړو دې سړي د اسلام بنیاد نړولو کې له هغوی سره ملګرتیا وکړله. روژې ته ختمېږي زموږ کورس باندې. دی وایي چې جماعت اسلامي والا تا تر مناظرې دعوت درکړه او ته ترې وروسته شوی وې نو زموږ مطابق کم از کم دا خبره اوس مه منئ. 9 کاله زموږ په اولي میدان کې وشو، زموږ دا ملګري کله کله ګپ لګوي موږ ناست یو
باطل وي زموږ سره مناظرې دي یوه میاشت لري ته به یې ډوډۍ خوند نه ورکوي نه خو ته خوب ورځي مونږ نه ترې خبره هم نه وي الحمدلله اخره شپه ته وباندې کار وکړو ورته راشو ملګري هلته وایي دا مناظرې چې دي زموږ ملګري هلته وي زموږ خوراک جوړ شوی دی څو میاشتې تېرې شي مناظره ونه شي زموږ ټول ملګري خفه وي ولا په سوی کې زه چېرته مناظره نه جوړېږي او بله ورځ یې ووایي چېرته په زوی وګورو چېرته ساده ورته کړي چې تیار شي ځکه نور خو یې نه تیارېږي اوس چې هغه ته زموږ مې خبره راشي اوس کله یا پولیس المدد څنګه ولګوي ورته د جوازطیمانو سره دلته دې چارسده کې زموږ جوړه شوې وه دوی بیا کاروایي وکړله د حکومت په ذریعې سره مناظره یې بنده کړه بیا دوی ویله چې مونږ به هلته لاړ شو فاتحانان دا سره دوی به ګرفتاري وشي هلته دې ملګرو ته ورسرو ته پته وي څو کاله مخکې هلته مونږ د تبلیغي جماعت په شکل کې د سهار نه مسجد کې کومه چې مناظره وه دې ته هم کسان راولېږل مونږ ورته تبلیغي جماعت والا ملګري ځان نه جوړ کړي چې کله 2 بجې مناظرې ټایم شو بیا بسترې سیټ ته کېږي چې زموږ ګرفتاري هم شوه میدان ته شي او بیا ورته خو مونږ الحمدلله راورسېدو دوی خو پر ځای روټي کامیاب شوي وو دلته راغلي او دوی خو چې تقریبا چې په هر ځای کې مونږ ورغلو خو دا خو سیاسي دي دوی کې دا شی نشته چې مناظرې میدان هغه امتیاز یې نه دی راغلی و هغه ما په نوم باندې ورته وویل ته چیلنج ورکړی و چې څوک نشته دی زه ورته انعام ورکړو چې ما سره خبرې وکړي ما ورته زه درسره بې انعامه کښېنم خو چهره دې راوښایي کوم ځای کې یا ما ته وغواړه یا ما ته راشه نو ته بیا ما ته واپس جواب ریکارډ کړو چې تا سره به دې شرط کوو چې جمعیت العلما نه اجازت واخله تا له نمایندګۍ دغه درکړي سند بیا د سپاه والا نه یې واخله او بیا د ختم نبوت والا لږ ټولس تنظیمونه یاد کړي هغه ورته ما جواب ورکړو زموږ مناظرې پرېږدئ ټولو ته پته ده الحمدلله مونږ ته د چا د اجازت ضرورت نشته دی ته میدان هغې نه پس هغه ورک شو خو تر اوسه پورې خو دغسې سند راغلي البته که کوم تاسو راوستی شئ راولئ نو تیار یو انشاءالله سبحان الله دی وایي چې د مفتي منیر شاکر باره کې ستاسو نو هغه باره کې خپله ښکاره شوله که نه سو بلورو والا دی وایي چې اکثر ملګري وایي چې ستا سره په ملاقات کې مشکلات وي اصل کې ګوره دغسې وي زما دې ټوله هفته کې نن ورځ په خپل ځای و پروګرام و زموږ د مدرسې د حافظانو هغې ته زه ایسار شوم بیا دلته ما ته اطلاع وشوه نو موعظه حاضري وکړم ځکه چې کله جلسه کې نو زما بهر وې دغه ورځې زما الحمدلله څومره پورې چې کېدی شي ملګري راځي زه ورسره مېلاوېږم خو اکثر دغه سفرونه دغه مناظرې د کوم ځای کې یعنې یوه نیمه وشي تاسو ته راشئ وګورئ زموږ سره په میاشت کې 2-3 ځایونو کې خبره جوړېږي اګر چې بیا ونه شي ځکه ډېر اسماعیل خان ملګرو رابطه کړې ده هلته په تقلید باندې هغوی لیکل کړي دي اوس هغوی خوا دې خوا کې تاریخ نه مقرروي دغسې تقریبا په دې وخت کې 3 ځایونو کې زموږ لیکل شوي دي نو په هغه ټولو تیارۍ کې مې و دې سفرونو کې مې وي په دې ټولو هر څه کې بیا تاسو ته به دغه هم پته وي کومه ورځ باندې ما باندې اخر وشو حمله وشوله ورځ باندې راغلو ناسو مسایلو تپوسونه یې کوه دې جاسوسۍ ته راغلی بیا دا هغه ټوله نقشه ورته ورښودلې وه چې پلانکې دې ځای کې دی پلانکې دې نو زه چې کوم ځای کې وم بیا په روټۍ ټیم کې ما هغه ځای بدل کړی و زه هغه ګوټ ته وتلی وم خو په دې ځای چې زما په ځای کوم ملګری ناست و دا په هغه ځای شهید شوی دی نور پاتې شوی نو دغومره مشکلات دي دا ټولې کیسې وي خو الحمدلله دغسې طلبا که راغلي وي او موږ یې پېژنو او دغسې نه ده شوي تر اوسه پورې چې ورسره نه یو راجبه د شیخ صاحب د مدرسې طالبان نو قسم دی زه ټول خپل وروڼه ګڼم شیخ صاحب زموږ استاد هم دی زموږ پیر هم او دا خو کله هم نشي کېدی چې د نعمانیې طالب راغلی او د شیخ صاحب شاګرد وي او زه به ورسره د شپې 1 بجې مې زه به لازم یې ولاړ شوی یم انشاءالله که په ځای چې کله یم دی وایي چې تاسو دا ټول دغسې سوالات شروع کړه څه وکړم شفیق امیني نو ته ته خو ما ویلي وو چې کور ته هم درځم که ته خبرې ته تیار یې کور ته نو که تاسو څوک تیاروئ د دې کې موږ تاسو ټول د خپل دین لپاره قبول کړي او د خپل دې مرکز سره به رابطه ساتو انشاءالله دې مرکز مدرسې نه به رابطه نه کټ کوي انشاءالله او د خپل دغه ما مخکې وویله هغه اوبه نه وو که نه اوبه دا د پریو سره یو اوبو پریو ته وویل ما ځان سره یو ځای کړه نو دې پرې ورته ویل تا کې څه خصوصیت دی نو ده ورته ویل که زه در سره یو ځای شوم نو اور به اول ما سوځئ بیا به تا سوځئ نو ده ورته ویل تا کې دومره وفا ده ویل او ورته ویل بیا راځه ټیک ده ویل چې کوم قیمت زما وي هغه قیمت به دې ستا هم وي او چې ته پیل کړې اوبو هم پکې اخلې نو موږ به خپل د دې مرکز سره خپلو دغه استادانو سره کادرو سره رابطه ساتو انشاءالله